دلته د هایسو او د منشیاتو خبره کېږي. اوس زه دا وایم چې د دې قوم خو څه ذمه داري ده که نه چې دا ټول موږ په انتظامیه باندې وراچو. نو د قوم ذمه داري دا ده چې یاره دلته موږ منشیات والا وینو نو چې دا خو موږ کم از کم په ګوته کړو که نه. موږ یې په ګوته کوو نه، یریږو د خوب څادر هم په ځان راچیرې دی. د خوب څادر د ځان نه لرې کوي. تاسو د دې علاقې ښه شلک پښتانه وئ او شلکه خبره کوئ. که څوک غل ته غل ووایي، منشیات خرڅوي منشیات وال ته منشیات وال خرڅوونکی ووایي، دا خلک به چې کوم دی نو دغه کوي، نیسي به هغه دغه ته به رسوي. دا خبره اوس موږ راغلو دې خبرې له چې یاره د لرګو خبره کېږي یا د سلیپرو خبره کېږي د نیولو د پرانیستلو، دا به تاسو ته معلوم وي که نه. کوم خلک چې دا شی کوي نو په کار دی چې به ګوته کړو که نه چې یاره دا پلانی سړی چې کوم دا سپګلر دی او دا سپګلینګ دا ولې داسې زما نه خو زورور نه دی او نه ستا نه زورور خو نه دی چې یاره ګنې تا به وژني. په ګوته یې که دې صیب ته یې وښیه چې صیبه دا پلانی سړی منشیات خرڅوي، دا پلانی سړی سپګلر دی، دا د علاقې دپاره ناسور دی. نو ناسور خو په دې طریقه ختمېږي. ناسور په دې طریقه نه ختمېږي چې زه به ته بیان کړم ده باندې خو څه وحي نه کېږي، ځینې وحي پرې راځي. او د ده ذمه داري ډبل دا ده چې دی په دې څیز باندې تنخوا هم اخلي او دا د دې ملک شهریم دی. او زما ستا ذمه داري دا ده چې ما ته د دې ملک شهریان یو، نو شهري به چې خپله ذمه داري په خپله پرې پوره کوي. دویم نمبر زه دا خبره کومه دلته د جبهګۍ ولیج کونسل خبره همایون خان وکړله. د دغه ولیج کونسل سره هم تعلق ساتم جي، خو زه په افسوس ته وایم چې دې جندول ته نه چې بلکې د ټول KPK ته نه څه کارخانه دلته په جندول کې شته دی، نه څه بل یو داسې کار شته دی. دا یو کار راغلی دی چې په جندول کې د ګرینایټ کار کېږي او دا ګرینایټ سره د دې جندول کم از کم 4000-5000 کورنۍ منسلک دي چې هغو د دې نه چې کوم دی نو د هغو چوله ته بلېږي. او زه راپاڅېږم اوس یو سړی پکټي لګوي نو په کار دی چې زه دغه اپریشیټ کړم او دغه ته شاباشي ورکړم چې دا د هغه ځګي نه یا د ثوابۍ نه یا د بنیر نه په کورونو روپۍ راوړي او ستا په حلقه کې انویسټ کوي. تا له خو په کار دی چې شاباشي ورکړي، چې شاباشي نه شي ورکولی د هغې مخالفت ولې کوې. لهذا د دې خلکو مخالفت نه دی په کار. موږ نړیوال نه خلک انویسټ دلته کوي نو دغه خلک په شاباشي به ورکوو، د هغو خلکو به مخالفت نه کوو. دویم نمبر چې دا خبره کوم، دریم نمبر چې د دې ګرینایټ نه سالانه د 8 میاشتو رایلټي چې کوم دی نو 8 کروڑ روپۍ ځي. اوس 8 کروڑ رایلټي چې ځي په کار دا چې په دې باندې همایون خان یا زه یا بل په دې خبره وکړي چې دا 8 کروڑ ځي چې دا بېرته په دې حلقه باندې ولګي. دا خو نه ده چې یاره زه کاروبار ختم کړم، کاروبار به چا ختمول نه غواړو. بله خبره دا کوو جي چې زمونږ دا AC صاحب دا ډبل AC صاحب چې کوم دی کامباټ او مایار دا بازارونه خو ټیک ټاک صفا شو. د سمرباغ خبره چې کوي دا خلک نو سمرباغ کې دونه څوک ځای ورکړي که نه چې هغه ورته دا ریړۍ دننه کړي. په معیار کې مطالبه وکړله دا خونزاده دغه دی ناست دی ما را روان کړی دی ما له خونزاده ځای ورکړه چې دا ورته ریړۍ دننه کړي. دا خونزاده هغه خپل ځای کولاو کړی دی او ریړۍ ورته دننه کړي دي. اوس لهذا د AC صاحب ته موږ دا درخواست هم کوو چې یاره دې له خو څه نه څه یو پروف ورکړي که نه چې یاره د دې ځي کې دا ریړۍ ولاړې دي په دې باندې خوار سړی چې یو خالي ځګی یې نیو یاره دا زما دی دعوه کېږي نو دا یقینا چې دا د دې اخوندزاده ځګی دی نو چې دې اخوندزاده له خامخا د دې څیز څه پروف خو ورکړی شي که نه چې دا به ریړۍ پکې ولاړې دي سبا به دا هم په دې باندې تروټه شوی به چې یاره وباسه لرې که. زه دا خبره کومه جي چې پولیس او AC صاحب د دې اوسه چې د عوامو کوپریشن نه وي قطعا دا نشي کامیابېدی نو موږ به ورسره کوپریشن کوو. زه وایم جي چې دا خبره او بل دلته چې زموږ سره څومره محکمې ناستې دي اوس محکمونه په خپله باندې په کار ده چې دی راپاڅي چې د ده په محکمه کې څه غلطي چې هغه وباسي که نه او دغه محکمې څه په خپله باندې بیا دا مشران په دې باندې ښه پوهېږي هغه دفتر نه دې ورشي چې وروره ستا په دې محکمه کې دا مسله ده دا ختم که نو هغه محکمې والا بیا ختموي. یوه خبره دا ده چې یو دلته د نادر اپیس چې کوم دی زمونږ په سمرباغ کې ټیک ټاک د نادر اپیس دلته یا خو زه وایم چې یاره دا د نادر اپیس داسې د دې جندول منځ ته شي نو ډېره به ښه شي.
یا دا نه بل به وغواړو خو دلته څوک شته نه لږ واوره جي دلته واوره جي ما ته غوږ شه د قوم خبره کوم ولې د قوم خبره چې نه کومه دا قوم نه دی د چا نه مطالبه وکړم دلته کوم وزیر ناست دی دغه نه مطالبه وکړم د ناطره لا واوره دا ځان سره واخلئ زه داسې وایم چې په معیارو کې که بل او نادر اپوس جوړ شي نو ډېره ښه خبره د معیارو په دې دغه باندې په دې پل په سره خوا وچا کې نو دې خلکو ته به دا تکلیف نه وي